السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمو أستاذ محترم أبو متفهميرو چې ممدینی و دست یمن لتوخی چې د رمضان المبارک په اخیری عشرې کې چې ته یې د لیلة القدر صوبونه با ټول ځان ته جمع کی معترض وکو جی استاد محترم ویلی نه رتوخی رتوی فرمیلو چې د کومې وریځې چې کسان اعتکاف ته کینی یعنی شلم رمضان باندې چې خلک اعتکاف ته نوځي دی ټیم نه روزانه دای عمل کم از کم کوا مخام نه بعد یو دا چې روزانه حسب توفیق صدقه کوا چې تو څو واسوي لاس روپۍ شلوي 50 وي اندانو مناته کې حسب توفیق چې څو ته نوافل کوای شي کم از کم 2 لازمي کوا او اندانو مناته کې روزانه د یو تی سوره اخلاص کول هو الله واحد سورات یا ځکه چې دغه شپو کې یوه شپه لیلة القدر یقیني ده که ته دا کارونه مخامل منځونه بعد کوې نو دې کې به یقینا هغه لیلة القدر شپه وشي چې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې 1000 میاشتو نه بهتره ده چې 83 سال 4 مهینه او 10 دن چې دینه بهتره ده بهتر به څوره وي کدی کې راغلل نو ګویا کې مو داسې شو چې 43 سال نه زیات مو به د نوافلو اهتمام به مو په کتې کې ولیکل شي اندانو مناته کې 83 سال به مستقل مو ته په عمل نامې کې هغه د هغه ولیکای شي د صدقې ثوابونه به ولیکای شي او د یو تی سوره اخلاص یعنی سره یو قرآن مجید ختم ثواب میلویږي او کدا مو یې نو ګویا کې 83 سال مو ته د قرآن مجید ختم کوونی ثوابونه ولیکي یو آسان غونې عمل له هیڅ نه کېږي چې مو چې کوم دغه پردیس کې دي یعنی فارن کنټریز کې دي هغه خو نن نه چونکې شلم روژه د هغو د نن نه چلو کی او چې کوم د مو د پاکستان کې یا په دغو علاقو کې چې هغو کې به سبا ته اعتکاف ته کېنستلی شي سبا ورځې نه د هغو چلو کې جزاک الله و احسن الجزا